نبی علیہ السلام فرمایل چې خلق اویني چې جمعات کې دنیاوی خبرې کوي فلا تجالسوهم د دې خلق سره مکه نه د دې خلق سره مکه نه فلیس لله فیهم حاجت الله وی د دې خلق را سره اس حاجت نشته دا می اس ندی اس پروا په نکوم په دې خلق مکه نه د دوی سره جمعتونو کې ناستي او دنیاوی خبرې کوي الله وی نشته ماته د دې خلق حاجت د دې سره مکه نه په جمعات کې دنیاوی خبرې کوي او ناستي مکه نه د دوی سره د دواړو جهانو سردار فرمایي فلا تجالسوهم د دې خواله مو ورځي د دې خواله مو ورځي چې مسجد کې ناسي دنیاوی خبرې موږ په مسجد کې لګیایو غب شپ یو ببل تنګ ته ورچی بل ببل تنګ ته ورچی په مانزه کې به غوبل شوروي په مانزه کې به چغې شوروي ته خبرې ته چې را دنده کې دی خو ته خبر نه کنه تا د مسجد آداب نه دي زده کړي کنه نو ته چې جمعات ته را دنده کېږي او داسې په سوچ باندې خیخ په مخ کې بیا ګسه او بیا دعا وغواړي چې یا الله د رحمت دروازې را باندې کولو کې او بیا 2 رکعاته د مسجد احترام منځ دې ته هغه وکې بیا کېني بیا به ته د مسجد بې ادبي وکې چې تا ړومبې 2 رکعاته تحیت المسجد کړی ته به بیا څنګه د مسجد بې ادبي وکې خبر نه دی او چې کله د یو منځ وکړو د بل منځ په انتظار کې ناست یا لاړې او مونځ ته لا ټیم شته نو دی ناست ای به وایي زه د مونځ انتظار کوم حدیث مبارک کې راځي چې د مونځ په انتظار کې دی ناست دی د څو پورې چې لا جمع ولاړه نه ده هغې پورې دله الله د مانځه مره اجر ورکوي د مانځه مره اجر ته مسجد نه خبرې لږ د مسجد د آدابو نه ځان خبر کو لږ د مسجد د آدابو نه ځان خبر کو او چې کله د مسجد نه اوځې نو چپ خپه به مخکې کې او ښی خپه به وروسته کې چپ خپه به ړومبې بار کې او دعا به وکې اللهم انی اسألک من فضلک الله وستا د فضل ټیم راغی یا الله زه ستا نه سوال کوم ستا د فضل چې هغه رزق دی یا الله مال اوس پراخ رزق راکې ته ګوره چې الله دې رزق څنګه پراخه کړي چې جمعات ته راځې وی الله د رحمتونو دروازې را باندې کولو کې بار ته چې وځي اللهم انی اسألک من فضلک الله د حلال رزق دروازې را باندې کولو کې دې کې څومره فایده ده مونږ خبر نه یو نه ګس خپه به مخکې کې او ښی خپه به وروستو کې د مسجد سره به د بیت الخلا معامله نه کوئ نن ټول مسلمانان پته ورته نشته دی ناخبره دي څنګه چې بیت الخلا ته ځي دقه شان مسجد ته را داخلي د مسجد سره د بیت الخلا معامله شروع ده چې بیت الخلا ته سړی دنده کېږي واشروم ته پلش ته د هغې ادب دا دی چې ړومبی به چپ خپه مخکې کې او ور داخل بشي بیا چې تی کله راوځي ړومبی به ښی خپه رابار کې راوبوځي نو مونږ چې مسجد ته را دنده کېږو نو چپ خپه مخکې کړو چې اوځو نو ښی خپه بار کړو نو دا د بیت الخلا معامله ده دا د واشروم آداب دی او تی د مسجد کې استعمال ہے